نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د یا الله ډیره زیاته طاقتوره وظیفه ده. یا ساته محترمو یا الله دا وظیفه تاسو په ژوند کې یوه پیرو کوي انشاءالله العزیز تاسو هغه حاجات چې اوس پورې پوره شوي نه دي الله پاک په فضل سره د الله پاک په د نوم سره انشاءالله العزیز پوره کیږي. ستاسو هغه مسائل هغه ټینشنز یا هغه حالات چې محترمه دا بدلیږي نه ناممکن مشکلات دي یا ناممکن حاجات دي تاسو یو ځل د یا الله د وظیفو کوي انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسلې دا به ختم کړي او دغه رنګې څومره چې ستاسو حاجات دي دا به الله پاک پوره کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د یا الله ده. یا الله دا وظیفه ډیره زیاته طاقتوره ده ډیره زیاته عظیم شانه بهترینه وظیفه ده. یاد ساتئ محترمو په ژوند کې که به تاسو داسې حالات راغلي چې دغه حالات دا محترمو ناممکن دي ستاسو عقل و دماغ ستاسو سوچ دا خبره نه مني چې آیا زمونږ دا کار به وشي آیا زمونږ دا حاجت به پوره شي یا دغه رنګې تاسو په سخترینو مشکلاتو کې راګیر یې ستا ذهن دا نه علي ستا ذهن دا خبره نه مني چې زما تمام مشکلات ختم شي بس نن د یا الله د وظیفه شروع کا انشاءالله العزیز الله پاک بستا هر قسمه مسئله دا به ختمه کی کو ستاسو حاجت وي دا به الله پاک پوره کی کو ستاسو مشکل وي دا به الله پاک پوره کی. دغه رنګه محترمو د پرسکون ژوند دپاره د یا الله د وظیفه ډیره زیاته د کمال بیماران دي او داسې بیماران دي چې لا علاج دي د یا الله د وظیفه شروع کی انشاءالله العزیز الله پاک بوله تمام مسئلې دا به ختم کی. محترم مسلمانانو د یا الله مطلب او د یا الله معنا او د هغې پوره حساب کتاب زه تاسو ته پښتو کې په یوه قصه کې کوم. یاد ساتئ کله چې وړوکې ماشوم او دا چې یو پیره مور ته وایي چې مورې یا څوک مور ته مور وایي یا څوک ورته بیبي وایي یا څوک ورته امې وایي دغه رنګې څه نوم چې مور ته ویل کېږي نو چې مور ته اواز وکړي نو هلته که مور سوچ وکړي چې یاره دا ماشوم څه غواړي وږی شوی دی یا دا تږی شوی دی یا امتیاز یې ورزوله نو مور فورا د ماشوم په بیکګراونډ باندې سوچ وکړي چې دې ماشوم ته څه پکار دی نو دقه شانتې وظیفه د یا الله ده. موږ چې کله یا الله ووایو نو الله پاک متوجه شي موږ ته متوجه شي ګوري چې دا بنده څه وایي بنده څه مسله ورته را د بنده ته حاجت دی څه حاجت دی نو زموږ بیکګراونډ باندې الله پاک نظر واچوي. محترمو زموږ بیکګراونډ ورته پته ده چې دله څه مسله ده هغه مسله راله ختمه کړي زموږ حاجت دی نه پوره کېږي موږ وظیفه د یا الله وکړه یا الله یا الله الله پاک هلته کې محترم متوجه شي زما بنده دی د مشکل کې دی دغه مشکل راله محترمو ختم کېږي. کوشش وکړئ محترمو چې زر پیرې یا الله وایي زر پیرې یا الله وایي. یو ډیر زیات بزرګ سړی هغه وایي مړه الله پاک زما نه اوري نو بیا ورته یو عالم ویلي چې الله پاک ستا اوري یو پیره ته الله ویلي په دویم ځل توفیق تعالی الله پاک درکو ته الله ویلي په لومبي ځل چې تا کوم ویلي هغه الله پاک واورېدل ځکه تا په دویم ځل باندې ویلي. کله موږ وظیفه کوو که نه بعضې خلک هېڅ ته مایوسه شي مایوسه کېږي مو خپل بیکګراونډ را صحیح کوي ځان کې پاور روحاني پیدا کوي چې ته یو لفظ وایې او ستا د اواز عرش مولا ته رسي. زمونږ روحاني طاقت نشته مونږ ګناهونه څونه کوو ډرامې څونه ګورو غیبت څونه کوو کنځل څونه کوو جګړه څونه کوو مونږ زمونږ روحاني طاقت دومره زیرو شوی دی
چې زموږ اواز د کمرې را سر نمبر نه هیږي پاتې ولا دا چې دا به وخیږي او اسمان ته والته وخیږي والله پاک خواله به دا لاړ شي والله پاک به په هغې عمل وکړي لرې خبره ده محترمو روحاني قوت دا زمونږ چې کله برابر شو که نه په زړه کې ورته یو پیره یا الله وي دا فورا محترمو دا به قبلیږي ستا اواز به عرش ته رسي ستا اواز به عرش محترمو دا بچی او هلته کې به رسي دا ګونجه محترمو په رښتیا په لومبۍ ورځ باندې تاسو د یا الله ختم زر پیره وکئ په دویمه ورځ به 500 پیره وکئ او په درېیمه ورځ به تاسو 100 پیره وکئ بیا روزانه 100 پیره وایئ چې څو پورې ستاسو حاجت نه پوره شوی څو پورې ستاسو مسله نه حل شوي هغه پوره کوئ انشاءالله العزیز تاسو به فلاح او تاسو به کامیابی ته رسئ یو پیر چې څوک د الله پاک نوم ووایي یا الله الله پاک له په عملنامه کې 4,000 نیکۍ دي انشاءالله به تماشا کوئ کمالات وګورئ الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله دا به ختموي الله پاک به ستاسو هر قسمه حاجت دا پوره کوي محترمو د ثواب په خاطر د ثواب په نیت باندې دا ویډیو پیغام مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی هم په دې وظیفې عمل وکړي او د یا الله دا ختم او دا وظیفه دا شروع کړي الله پاک مو خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته